دا کئی بار بار دا خبر کلیپونو کې اړه راړی د محمد بن عبدالوهاب نجدي رحمه الله بارک ما ته وي ته خارجي وهابي زکه چې ته دغه دفاع کې بل د عبدالوهاب نجدي بارک او محترم دا موقع نه د زب بیا وضاحت وکم خود عمره د محمد بن عبدالوهاب نجدي په بارک اول زموږ علماء دیوبند ته چې کم اطلاعات را رسیدلی او چې هغه د مسلمانانو مال مباح ګڼي مسلمانانو عزت مباح ګڼي تکفیر کوي د مسلمانانو یعنی کم اطلاعات چې هغوی ته رسیدلی او د هغه دستیاب معلوماتو په بنیاد هغوی خپل موقف اول ظاهر کړی و چې خارجي دی بیا وروسته چې کله علماء دیوبند د اهل نجد سره نجدیانو سره د محمد بن عبدالوهاب نجدي پیروکارانو سره واسطه راغله تعلق پیدا شو تګ را تګ تعلقات جوړ شو علماء دیوبند د خپل فتوی نه رجوع وکړه مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحم الله په دې باندې مستقل رساله لیکلې ده ریم ناکاره کسته ته یادوم هغې ته محمد بن عبدالوهاب نجدي ویل کېږي څه وایي ورته محمد بن عبدالوهاب نجدي انګریزانو یو ګوډاګي پیدا کړ او د انګریزانو د دې ګوډاګي نوم لارنس آف عربیا نوم ځان سره یاد ساتئ څه لارنس آف عربیا د مسلمانانو په شکل کې یو ملا پیدا کړه دا د ترکان حکومت راغلی دا سعودي دا شام دا عراق دا مصر ټول د عثماني خلافت د لاندې راغلي او عرب چونکې د دوی د لاندې عربو کې ډېر لوی عصبیت پروت راغلی نو دوی وی دا ترک او دا عجم په مونږ باندې حکومت کوي خلافت په مونږ باندې کوي پکار دی چې مونږ عرب خلافت وکړو نو لارنس آف عربیا ورته ویل کېږي او شریف مکه ورته ویل کېږي او عبدالوهاب النجدي ورته ویل کېږي دوی د ترکانو خلاف بغاوت وکړو عبدالوهاب نجدي دا د عقایدو بغاوت وکړو او د نورو سیاسي بغاوت وکړو د هغه ترکانو عظیم الشان خلافت چې هغه د سلطان سلیم اول د زمانې نه د مصر د زمانې نه چې شپږ نیم سوه کاله په مسلمانانو باندې حکومت کړی دا د عبدالوهاب نجدي د لاسه خراب شو عام مسلمانان ته یې کافران عمومي کم عام مسلمانان چې دوی ته یې کافر وي دا اوس هم دا څونه وابیان او سلفیان چې کوم راغلي دي دا ځان ته چې سلفیان وي صالح فوزان ورته ویل کېږي عثیمین ورته ویل کېږي جبرین ورته ویل کېږي د دوی یو کتاب دی الدرر السنیه هغې د لاندې چې وګورئ نو تپوس چې کوي تاسو ولې د عثمانیانو خلاف پاسئ تاسو ولې د حنفي ترکي خلاف پاسئ وایي ځکه د حنفي ترکي حکومت خلاف پاسوي چې دا مشرکان کافران قبوریان راغلي عام جمهور مسلمانانې نور اعتقادات یو طرف ته خو د دې اعتقاداتو د هغوی د وجې نه راولګېدل او په مکه او په مدینه منوره کې او دغه شانتې په دیار نجد کې یو ناشناترین ګنده قوت پیدا کړه چې هغه نن سبا د مسلمانانو دپاره په مثل د اسرائیل د زړو خنجر راغلی او نصوصو کې د دې بیان دی صاحب د مشکات نقل کړي دي تاسو ټولو به اورېدلي وي لیدلي به م وي په فضائلو کې او په کراماتو کې یمنیان راله دعا کوي یا د الله پیغمبره زمونږ د یمن دپاره دعا وکړه الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اللهم بارک لنا فی یمننا بیا شامیان راله یا رسول الله صلی الله علیه وسلم شام دپاره دعا وکړه شام دپاره یې دعا وکړه دا نجار راپاڅېدل وي یا رسول الله صلی الله علیه وسلم نجد دپاره دعا وکړه وی ها هنا الزلازل والفتن دلته زلزلې دي او فتنې دي ومن ها هنا یتنو قر الشیطان او په دې ځای کې به په آخره زمانه کې د شیطان ښکر راخېږي او د شیطان د ښکر نه مراد د عالمانو د دیوبند په نیز باندې عبدالوهاب نجدي راغلی دی دا درې کسان داسې راولګېدل چې دی د مسلمانانو اجتماعیت ته نقصان ورسو هغه بلایا اوس هم په امت کې نه شامل دي او جاري راغلي د قادیانانو نقصان دا ډېر زیات دی د بریلیانو نقصان دا ډېر زیات دی د وابیانو نقصان دا په عربو کې او زمونږ په دې دیارو کې ډېر زیات دی زما تاسو ته دا درخواست دی چې د دې درې واړو طایفو نه به ځان ساتئ انشاءالله صرف د عالمانو د دیوبند سره به دی انشاءالله هغه عالمان د دیوبند چې هغوی صرف د حنفیت او د ماتودریدیت د جنډې د لاندې چې یو راجح قول یې مختاره کړي وي انشاءالله د دې
چند مردم به من آمدن گفت مولوی صاحب یک کمکی گزاره. گفتم گزاره را گو خورده، گزاره مزاره نیست. قسم به خدا گزاره یعنی چی؟ گزاره یعنی څه؟ گزاره دا معنی چې یو سړی د حنفي په نوم که زما د حنفیت نغلا کوي زه سترګې ټیټې کړم چې گزاره. یو سړی که دا کوي ځان ته حنفي وایي او یې پټ پنجپیری معتزله زه به گزاره کومه. یو سړی د پټ وهابی وي زه گزاره کومه. یقین په رب وکړئ چې دنیا در پسې ولاړې دنیا دا مونږ ته په تجربه ثابت دی. مونږ یو کس انشاءالله ټولو ته کافي او شافي یو. دا خو قال باندې جزا نه حاصلېږي، کله قال باندې جزا نه حاصلېږي. کته وکړه هغه څوک چې عاملان دي علم مد بیا عمل عالمانو لکه گنج د کتابونو په خلبار شي. علم وکړي هېڅ عمل ور باندې نه کړي لکه طفل حاصلې وبي پر کتاب کړي. نارې تکبیر، نارې تکبیر. زه ته وایم د اهلسنه والجماعه بل په هغو علماو چې حق نه وایي. ګورئ دا خبر هم درته کومه په دې سوچ دې بیا دشمن نه یي چې کېدی شي احناف سس شول. نه خیر، مونږ ته درد راغلی دی ځکه انسانان یو. دا کس مونږ پیژنده چې څومره خادم دی، دا د مسلمان صفت دی. ما په ابتدا کې تقریبا په 8-9 بجو کې دا خبره وکړه. علامه واقدي فتوح الشام والا د امام بخاري استاد دی، 1200 کاله مخکې تاریخ لري. هغه مبارک په اول جلد کې واقعه لیکي چې کله اوازه د ابو بکر صدیق صاحب راغی مجاهدینو ته، خالد بن ولید څومره قوي جرأت والا انسانو د مبارک چیغې وهلې. دا یو حالت د اظهار د محبت دی، دا یو حالت په انسان راځي. دا جدا مسیر دی. اما زمونږ چې بعضې ژاړي یا بعضې اندوهګینه دي یا بعضې باندې حالت تبدل شول. د عمر صاحب نه څوک قوي استعداد والا نه و، څه الفاظ ورنه ووته. دا د جذبیاتو اظهار وي، دا د دې معنا نه وي چې دا خلک ګوندې کمزورې شول. نه خیر، دا په تجربه هم ثابت ده. بیا یې تجربه که، بیا یې تجربه که. زه وړوکی عالم د اهل سنت یم که خدای مې په علما کې وشماري. قسم مې دي په خدای، قسم درته کومه که نه چې څومره پوج راشي مونږ به قطن د حق نه تېرېدونکي والا نه یو. دا واوره ولکه خوب رانه وکې، ولکه دې په ارام پرېږدو، ولکه رانه تقریر وکې چې چېرته دې غلطي کړي درپسې یو. یقین وکړه کور مدرسه جومات دې ټول ته معلوم ده چې چېرته مخالف ملایي مونږ ورته حاضر یو. بېغمه اوسئ، مونږ د دغه خلکو ملګري یو. داسې څوک دې څوک نه کوي. همیش کړم نعره حنفیت نظاره د عشق طوفان دی، د عشق آواز دی، د مور دعا ده نابغه جانان دی. قربان هم دی پر چې شهید شمه زه په قبر ولیکئ، په کفن ولیکئ، په زړه ولیکئ. زه ګلو ګلزار کې ګرځم زکا مستانه یما، زه داستا دربار کې ګرځم زکا مستانه یما. زه ګلو ګلزار کې ګرځم زکا مستانه یما، زه داستا دربار کې ګرځم زکا مستانه یما. زه داستا دربار کې ګرځم زکا مستانه یما. زه د خپل مرشد سیف الرحمن په توجه باندې الله، زه د خپل مرشد سیف الرحمن په توجه باندې دهلی او قندهار کې ګرځم زکا مستانه یما. دهلی او قندهار کې ګرځم زکا مستانه یما. سرحد او په پنجاب کې ګرځم زکا مستانه یما. سرحد او په پنجاب کې ګرځم زکا مستانه یما. لاهور او ننګرهار کې ګرځم زکا مستانه یما. زه ګلو ګلزار کې ګرځم زکا مستانه یما. ساجب محفل د ګل چاپیر درنه سیفیان وینم الله. ساجب محفل د ګل چاپیر درنه سیفیان وینم. ښکل محفل د ګل چاپیر درنه سیفیان وینم. زه په دې بازار کې ګرځم زکا مستانه یما. زه په دې بازار کې ګرځم زکا مستانه یما. زه ګلو ګلزار کې ګرځم زکا مستانه یما. زه داستا دربار کې ګرځم زکا مستانه یما. زه ګلو ګلزار کې ګرځم زکا مستانه یما. زه داستا دربار کې ګرځم زکا مستانه یما. زه داستا دربار کې ګرځم زکا مستانه یما.